او ګرانو حاضرینو د قرآن شریف د نازلې ختم کوونکو ماشومانو هلکانو جنکو د هغې سره مینه کوونکو مسلمانانو روم او په کور کې ناست خویندو میندو ډېر د قرآن شریف د نازلې ختمونو په سلسله کې دا غونډه او دا ناسته الحمدلله مقرر شوې ده. ډېر د خوشحالۍ او د سکون پروګرام دی. د سړی ډېر په زړه بولي ثقل لري دنیا کې وایي دغه شان اهل قرآن او قرآن شریف خو ذکر هم دی اهل ذکر او داسې پاک مجلس وي نو د هغه دا طبیعت په خپله ښکلاوي. دا د الله ډېر لوی کرم دی او ډېر لوی احسان دی. قرآن شریف هم د الله جل جلاله په عظیم نعمتونو کې دومره لوی نعمت دی د ټولو نعمتونو سردار او په کوم پیغمبر چې قرآن شریف نازل دی هغه د ټولو پیغمبرانو سردار دی او د دې دوه سردارانو په وجه دا امت محمدي دا د ټولو امتونو سردار دی او افضل امت دی. قرآن شریف کې راځي وکذلک جعلناکم امة وسطا دا وسط من افضل دا اشرف او افضل او غوره امت ما ګرځولي. حضور علیه السلام چې د معراج په شپه یو 50 کاله عمر د په براق او په عسکري باندې د بیت الله شریف د دې ځای نه روان شو بیت المقدس مسجد اقصی ته ورسېدو. هلته یو ګټه ده نو په هغې باندې پخوانۍ ګټه د پیغمبرانو په خپل براقونه تړل. براق د عالم غیب یو څاروی د دنیا کې نشته نو هغه څاروي هغې پورې جبري علیه السلام او نبي علیه السلام په شریکه وتړل. بیا جومات ته ننوتل. هغه ګټه نه مې والد صاحب یو ځل ته وشو داسې لکه نامکول یې خلک وایي دا میز څومره دی. نو شیخ صاحب په دې شاګردانو ته وایي چې د هغه ګټه نه زه ته وشم نو زما په قدم باندې 4 اتیا قدم